نن کو زما مخالف یو کنټری یو ملک روچتیږي په ما بدمعشي کوي، دا هغه مین وجه دا ده چې ما کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو کمی دي. مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی چې هغه ته شیخ العرب والعجم وي، چې علماء هند جمعیت علماء هند مشرو، لیکن هغه کې د سنتو دومره پابندي وا، د سنتو به دومره اهتمام کولو چې یو پیره یو خپل خادم ته وي چې مخامخ چې دا کم باغ دی د دیوبند د مدرسې په دې کې د کیکر اونه ولګوا، هغه ورته په جواب کې وای د کیکر په اونه په باغ کې څه کوي، پاغي کې غنی وی ګلاب خو دې نه چې خوان کوي، ګلاب خو نه دی چې د هغه یو خپل خوند دی. ورته وی نه وی چې کله زه د کیکر دی اونې ته ګورم نو ماته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیعت رضوان یادېږي چې هغه د کیکر د لاندې اونې د لاندې بیعت کړو، د 1600 صحابه کرامو صحابي سره موجود او بیعت رضوان کولو، نو ماته به هغه اونې یادېږي. نو بیا هغه مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی چې هغه دومره اهتمام د سنت کې، نو دا هغه روغه بم بیا دومره دا هغه دبدبم دومره چې انګريز په هندستان باندې حکومت کوو نو چا داغي خلاف خبره نشو کولی، لیکن مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی ادرد فتوی ورکلا، فتوی ورکی علل اعلان خبر کی کہ انگریز کی فوج میں برتی ہونا حرام ہے، چې د انگریز په فوج کې برتی کېدل دا د مسلمان د پر حرام دی، حرام. چې کله دا فتوی ورکلا مولانا جوہر قدموں میں گر پڑے، پخپو کی ورته پریوتا، ورته وی مولانا حسین احمد بیان بدل دے، فتوا بدل دے، خبر دے بدل کا، دا خبر مکوا، انگریز بستا خلاف ادرے گی، انگریز بستا خلاف ادرے گی، دی باندې د 500 اڈر دے. اگر ورته په جواب کې وی سرخوں میں تن جدا کی دیشی، لیکن حسین احمد کا فتوا بدل نہیں سکتا، لیکن خپل فتوا نشم بدلولی. انگریز عدالت تراوستلو، عدالت کې ولال دی، لاس کې وسره بریف کیس ته ورته وی تاسو فتوا ورکړی دا، انګریز ورته وی وته ما فتوا ورکړی و چې انګریز کی فوج میں برتی ہونا حرام ہے، دا انګریز په فوج کې برتی کېدل دا حرام دی. ورته پتا تو ہے اس کی سزا کیا ہے، وی پتا دشته چې سزا یې صدا په دې باندې بتا د سم ملاويږي، تاسو سره بس چل کیږي. اگر ورته په جواب کې وای خپل بریف کیس یې کولو کو، کفن یې راوېستلو، وی د دې وجه نه میزان سره کفن یو ځای وروړي دي چې زه خپل فتوا نشم بدلولی، خو دا کفن دا اغوستی شم دی کفن ته تیار یم، خو فتوا بدلولو ته تیار نه یم. نو محترمو چې کله سنت طریقه وی او کله د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محبت پسړه کی، نو بیا دې سيزونه څوک نه یریږي. مقتل سے اپنی یاری ہے، ہر دار پرانا لگتا ہے، صدیوں سے کٹنا عادت ہے، ہر وار پرانا لگتا ہے. ہم اہل دیوبند ہیں چمکتی ہی رہیں گے، طاغوت کی آنکھوں میں کتکتی ہی رہیں گے. اس قافلہ حق ہے نانوت وصالات، قرآن ہے سینے میں اور ہاتھوں میں ہے تلوار.